نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني هاشم، إن الله تعالى حرم عليكم وسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ګرانو اوریدونکو، نن سبا یو پښتنه ډېر په کثرت تعداد سره کیږي او ډېره کثیر الوقوع هم ده، چې هغه پښتنه دا ده چې آیا وصیت ته زکات ورکول څنګه دي، یا سید وصیت ته زکات ورکوي سي کنه، او یا د بل قوم سړی وصیت ته زکات ورکوي سي کنه، یعنی د دې په خپل افس کې زکات څنګه دي، او یا بل سړی وصیت ته زکات ورکوي هاشمي ته دا څنګه دي، چې دا جائز دي کنه جائز. دا مسله نن سبا به ډېر خلک د دې پوښتنه کوي، لہذا د دې په دې مذکوره سوال کې به جواب ورکو چې هغه مسله د مذهب په کتابو کې مختلف بها مسله ده، ځکه چې د دې مسلې مطابق دوه روایات نقل شوي دي، چې په هغو دوه روایتونو کې یو ظاهر روایت دی او بل نادر روایت دی. لہذا ډېر علما او جمهور علما پر ظاهر روایت باندې فتوا ورکوي، او د ټولو جمهور علماو دغه مسلک دی او دغه د دې فتوا ده، او بعض علما په نادر روایت باندې فتوا ورکوي چې هغه د ظاهر روایت په مقابله کې قابل عمل نه دی. یعنی ظاهر روایت دا دی چې وسیدانو ته زکات ورکول مطلقاً منع دي، یعنی نه سید وصیت ته زکات ورکولی سي، او نه د بل قوم سړی وصیت ته زکات ورکولی سي. هغه سید که فقیر مسکینی او که نری یا ښځه یا کوچنی یا لوی، مطلب دا دی چې زکات و سید ته مطلقاً چې دی هغه نسي ورکول کېدی او منع دی. ځکه زکات د مال خیر ویل سوی د نبی علیه الصلاة والسلام، و زکات د مال خیر ویل ده، او سیدان خو پاک نسب دی، اهل رسول دی، لہذا نو دی په دغه سره ملوث کول، په دغه سره دی لړل دا نه دی پکار. لکه د احادیثو په کتابو کې راځي چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: يا بني هاشم، إن الله تعالى حرم عليكم وسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس. یعنی نبی علیه الصلاة والسلام فرمائی چې اے بني هاشم، الله تعالی پر تی باندې د خلقو هغه پرول سوي او د دې خیره دا پر تی باندې الله تعالی حرام کړی دي، او دغه خیر په عوض کې او دغه د دې د پرولونو په عوض کې د دې د پرول سو په عوض کې ستې د پارچ دی خمس دی. یعنی دا مال په دې ځای کې د اوبو په مثال دی، لہذا کچيري وسړی اوبه په داسې حالت کې استعمالوي چې هغه د خپل بیا او د سیا په لري کوي، نو دا د پاره کدی اوبه استعمالوي، نو دغه اوبه بیا ګنده شمارل کیږي، ولې الته حدث او بیا دسی یا مرداري په لري سوال. نو دغه رقم چې د کم مال څخه زکات ووزي، نو هغه نور مال دغه زکات پیسو په وجه باندې صفاسو، نو دغه د زکات مال چې کم دی، نو دا خو خیر سواله، ولې هغه نور مال په دې باندې صفاسو، نو لہذا دغه ګنده شمارل کیږي، نو دا ګنده پیسې وصیت ته ورکول نه دي پکار. او کچیر یو سړی بیا اودس نه خو صرف د ټنډایي د پاره دی اودس کوي، نو بیا دغه اوبه چې دی پاک دي او مطهر دي،
حتی چې د دې څخه بیا اودس هم کیږي او بل شی هم په صفا کیږي. لہذا دغه رقم نفلی صدقه نفلی خیرات هغه چې دی و سید روا دی ولې ځکه هغه صفا دی هغه ګنده نه دی. نو بني هاشم ته او یعنی وسیدانو ته دغه نفلی صدقې ورکول جائز دی او زکات ورکول ناجائز دی. لہذا کتابو لیکلي دي چې کچيري یو څوک په یو سید باندې خبرې چې دا سید دی او د قصدن زکات ورکوي نو د زکات صحیح نسل دا به دوباره بیا باسي او د سید د پاره د زکات اخستل ګناه ده چې د په خبرې چې دا سړی امت د زکات پیسې راکوي دا د پاره ګناه شمارل کیږي. کتابو ګناه لیکل نو کچیر سید وای واخستله دغه د زکات پیسې لہذا دا بیا بل فقیر مسکین او بل چا ورکوي چې سید نه د عیب زکات صحیح سي او د بد ګناه څخه اخلاصي. لہذا د مذهب په هر فتاوا کې دغه مسله موجوده ده چې سید په خپل زکات اخستل دا د لپاره ناروا دي او سید زکات ورکول جائز نه دي. نه زکات په دا باندې صحیح کیږي دوباره بیا باسي او ظاهر روایت هم دغه دي چې ټول متون او ټول علما په دا ظاهر روایت باندې تللي دي او جمهور علما هم دغه رائے ده لکه فتح القدیر نویا نمبر صفحه اول جلد مع الكفايه بیروت دغه رقم هدايه لیکلي دي یو سلو اتیا نمبر صفحه اول جلد بیا هدايه لیکلي دي 500 اویا نمبر صفحه دویم جلد او بحر رائق لیکلي دي 220 نمبر صفحه دویم جلد فتح القدیر لیکلي دي 215 نمبر صفحه پنځم جلد اعلاء السنن لیکلي دي یو اتیا نمبر صفحه نهم جلد هدايه لیکلي دي بیا دریم نمبر جلد 310 نمبر صفحه کتاب المکاتب دا مسله کراول. فتح القدیر بیا لیکلي دي یو سل 50 نمبر صفحه اتم جلد النهر الفائق لیکلي دي 315 نمبر صفحه اول جلد دا رقم ډیرو کتابو راولي دي او دا رقم د نن سبا د جديدي فتاواوي په دې کې هم دا مسله موجوده ده چې فتوا پر دې باندې کړل دي چې سید ته زکات ورکول ناجائز دي هغه کا سید و سید یا د بل قومي دا ناجائز دي او صرف بعض علما د جواز قائل دي چې د هغه پر فتوا باندې بیا فتوا ورکول کېدای نسی ځکه د دې قول د ظاهر روایت خلاف دی او کم قول چې د ظاهر روایت خلاف راسي دا خو عقود رسم مفتی کې یو قانون وایي د مفتیانو په باره کې او د افتاء په باره کې چې کله پر یو مسله باندې ظاهر روایت موجود دي نو بیا نادر روایت باندې فتوا نس ورکول کېدل یا بیا جواز نه لري چې بیا څوک پر نادر روایت باندې فتوا ورکړي چې ظاهر روایت موجود دي. الکه اوس بعضو کتابو پر دې نادر روایت باندې فتوا ورکړي دا اکم چې مخکې ما ذکر کړل دا خو ټول پر ظاهر روایت باندې کړل چې نور هم ډیر کتابونه دي خو صرف چند کتابونه چند علما پر نادر روایت باندې کړل چې هغه باندې فتوا نه ورکول کېدل دا ټول کتابو د دې دا قولونه رد کړي دي هغه لکه فیض الباری او دا رقم حاشیه تحوی او دا رقم کوهستانی چې د خپل کمزوري او ضعیف کتاب دی دا فتوا ورکړه چې سید ته زکات جائز دی ولې ځکه نو سبا خمس الخمس نسته که خمس الخمس نسته هغه د دې کرامت او د دې شوالی هغه خو سم هغه موجوده دی د سید شرافت او خو باندې نه دی کړلې لہذا هغه شرافت نبی علیه الصلاۃ والسلام چې منع کړی ده هغه د شرافت او د کرامت په وجه باندې کړی ده چې دی مشرف دی او دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نسب دی نو لہذا نو چې کوم چا پر دې باندې فتوا کړی ده چې دې ته زکات جائز دی دا باندې فتوا نشي کېدای او کتابو دا خبره صراحتا رد کړی ده کدا کوهستانی ده کدا حاشیه تحوی ده او دا رقم کدا فیض الباری ده نو زکه د کتابونو ټول وایي چې نادر روایت د ظاهر روایت په مقابله کې قابل عمل نه دی
نو لہذا وصیت ته زکات ورکول د دې په فتوا باندې دا ناجائز دي. د دې پر کتابو باندې فتوا نسی ورکوي چې په جدید فتاواو کې هم دا مسله ډیره په کثرت سره موجوده ده او ډیر کتابونه ګرد کتابونه دا غوايي لکه فرض که امداد الاحکام نه اتیا نمبر صفحه دویم جلد، عباد الرحمن اته درسم نمبر صفحه څلورم جلد، آف کے مسائل اور ان کا حل یو سلسلو سلوشتم نمبر صفحه پنځم جلد، مسائل زکات 245 نمبر صفحه، فتاوا محمودیه 25 جلد کتاب دی دا 550 نمبر صفحه نهم جلد، زکات کی جدید مسائل یوسل 2 نمبر صفحه، فتاوا حقانیه 55 نمبر صفحه څلورم جلد او په دغه صفحه کې صراحتاً دا حقانیه فتاوا کې لیکلي دي چې کڅه هم امام طحاوی څخه د جواز قول نقل شوی لیکن زکات و سید ناروا دی، ناجائز دی، صحت نه لري. کچیر سید زکات واسطه د لپاره دا ګناه ده او قبل څوک په خبرو چې دا سید دی او بیا زکات ورکړي د زکات صحت نه لري، دوباره به بیرته باسي. لہذا دا رقم چې وس حواله یادو حواله جاتي به ډېری دي نو لہذا دا کم کتابونه چې ما ذکر کړل دا کتابونه ټول د ما سره موجود دي، حتی چې د دې څخه ما سوا نور هم کتابونه به ډېر موجود دي. نو لہذا اخري خبره دا د ټول جمهور علماو پر دې باندې فتوا ده چې سید ته زکات ورکول ناجائز دي. هغه که د سید و سید ته او که د بل قوم سید ته دا ناجائز دي. لہذا کچیر څوک په سید خبري بیا درته وایم چې هغه به زکات بیرته دوباره باسي، زکات نه سي کیږي چې بس بنو هاشم یعنی دا معنا چې سیدانی و سید ته زکات ناجائز دي، زکات به بیرته دوباره باسي او و سید ته د زکات اخستل چې دی ناروا دي، د د لپاره ګناه شمارل کیږي. کتاب لیکلي دي بلکې دا کتابونه ټول دا وایي چې د سید سره په نفلی صدقه سره شو کوي، احسان ور سره وکي نو ځکه سید حق لري. ولی په سید کې به هم خامخا مسکینان و د ډیر کسان دا یو دلیل نسی دا خبره را پیاد سوله چې یو سید فقیر سی مسکین سی لکه دا درې کتابونه چې ما ذکر کړل شاغه د جواز فتوا ور کړی ده هغه کچیر فقیر یې مسکین یې او د لاس ګرځي نو تر دا بیا دا شدی چې زکات ورکول سی. ګوره سید کوم مسکین سی سیادت ته د څخه نزي هغه د سید لفظ د څخه نه میټاویږي، هغه په فقر باندې د څخه دا نه میټاویږي. کتابو لیکلي دي چې سید خو په 15000 واره تر عام غنی چې دی هغه بهتر دی او شدی نو لہذا وصیت ته باید په هر زمانہ کې او مطلقاً وصیت زکات نه ورکول شي. لہذا مجلس وسوږي بس وصیت ته زکات صفانه روا دی، ناجائز دی. کتابو ټول لیکلي ځکه کتابونه ما ذکر کړل دا ټول موجوده هم دي، هر یو د صفحه سره د متن عبارت سره د ما سره موجوده دي. والسلام.